د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د طرفه چې کم د 10,000 روپیو اعلان شو نو هغه 10,000 روپۍ چې دی شروع شي خو زیاتکر کسان دا خبره کوي چې موږ ته دغه 10,000 روپۍ چې دی دا میلاو نشوي نو د سره وجې نه دغه روپۍ چې دی دا تاسو ته نه میلاویږي بل لازم کسان دا خبره هم کوي چې دا مالدارو ته میلاویږي او غریبانان ته نه میلاویږي بل لا په کومه طریقې کار میلاویږي او کوم کسان ته میلاویږي نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې مبارک را د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوي بل لا د ویډیو معلوماتي او د غریبانو لپاره نو تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي نو د کې پی کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې دی هغه د 10,000 روپیو اعلان کړو او هغه 10,000 روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي زیاتکر کسانو چې دی دغه روپۍ راغستې دي خو کمتر داسې کسان دي چې هغو د خپلې روپۍ چې دي دا نه دي راغستې ولې چې هغو 10,500 روپۍ چې دي هغه مخکې راغستې وي او دوباره بیا نه دي تللي د خپلو 10,000 روپیو چې دی د هغې تپوس نه دی کړی نو کم کسان چې 10,500 روپۍ راغستي هغه د لاړ شي او خپل شناختي کارت دی ویسي که ستاسو په شناختي کارت باندې دغه 10,000 روپۍ نو تاسو ته به دغه 10,000 روپۍ چې دي دا به میلاویږي دغه شان ځینې کسان و چې دا به زنانو ته میلاویږي که نارینهو ته میلاویږي نو دا روپۍ چې دي دا به هم زنانو ته میلاویږي او کم ځای کې چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته هغه ځای کې میلاویږي بل لا چې کومو کسان ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو چې د هغو سکور د 26 نه په کمی نو هغې کسان ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي خو ځینې کسان وایي چې موږ به سکور څنګه چک کوو او د سکور څه مطلب دی نو د سکور په باره کې چې دا زموږ ویډیو پرته ده تاسو لاړ شئ یوټیوب ته مظلوم یار سپیک سرچ کوئ هلته ورته زموږ د یوټیوب چینل راشي نو هلته کې تاسو دا ویډیو چې دا کتی شئ نو تاسو به دا سکور په مطلب هم پوه شئ او سکور چې دی دا څنګه چک کېږي د دې په باره کې چې دا هم زموږ ویډیو چې دا هغه شته الان سات د هغې لینک کار نه کوي خو تاسو به پوه شئ چې دا کومو کسانو ته دا روپۍ میلاویږي او کومو ته نه میلاویږي نو چې د 26 نه د کومو کسانو سکور کمي نو هغه کسان ته میلاویږي د بېنظیر روپۍ چې دي د 32 نه چې سکور کمي نو هغه کسان ته میلاویږي خو بیا دا چې دی 20% کسان ته چې دی دا به نه میلاویږي او د 80% کسان ته چې دی دا به میلاویږي په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا نه میلاویږي او هغه هم دا تپوس کوي چې موږ ته د علي امین ګنډاپور هغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې نو دغه کسان ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي بل لا دغه کسان دا کمنټس هم کوي هغه وایي چې دا مالدارو ته میلاویږي نو دا مالدارو ته نه میلاویږي د بېنظیر روپۍ چې دي دا هم غریبانان ته میلاویږي او د علي امین ګنډاپور کوم 10,000 روپۍ چې دي دا هم غریبانان ته میلاویږي خو د دې دپاره تاسو رجسټریشن نه دی کړی تاسو به ځئ اولته کې به رجسټریشن کوئ د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي خو کله چې تاسو دفتر ته لاړ شئ نو تاسو وایئ هلته کې رش دی رش دی نو په هغې رش کې نه شئ ودرېدلی کور ته راشئ او بیا دلته کې وایئ دا مالدارو ته میلاویږي نو چې غریب سړی نو هغه په رشونو کې هم ودرېږي او هر څه چل به کوي د خپلو روپو لپاره هغه وایي چې څه نه څه روپۍ ماته میلاو شي ته هلته په رش کې ودرېدی نه شي او دلته خالي کمنټس کوي چې دا روپۍ چې دي دا مالدارو ته میلاویږي نو هلته لاړ شئ خپل رجسټریشن وکړئ که دغه روپۍ درته نه میلاویږي نو نور راشنې ماشنې یو شی بل شی راځي هغه خو به درته میلاویږي بل لا د حکومت د طرفه چې دی اکثر د روپو اعلان کېږي یا د راشن اعلان کېږي نو هغه شیزونه چې دي دا به درته میلاویږي که د بېنظیر دا نه میلاویږي نو هغه شیزونه چې دي دا به میلاویږي لکه هلن سات چې دی راشن سبسډي پروګرام چې دی په هغې کې به درته راشن میلاوېدو ارزان راشن چې دی دغه به درته میلاوېدو نو دغه شان د علي امین ګنډاپور روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي هلته لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا چک کوئ که ستاسو روپۍ ستاسو په اکاونټ کې جمع شوي نو تاسو خپلې روپۍ راولئ خو چې د کومو کسانو سکور چې دی هغه د 26 نه په کمی او د بېنظیر روپۍ ورته میلاویږي نو هغې کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي بل لا چې دا روپۍ به زنانو ته میلاویږي او په کوم ځای کې چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هلته کې به دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي